والله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. بشکا الله رب العزت مهرباني وکړه په نبی صلی الله علیه وسلم په مهاجرینو او په هغه انصارو باندې چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم اتباع وکړه په مشکل وخت کې ورسته دي نه چې هغه کې د یو فریق زړونه په څټ شي. بیا الله رب العزت په دوی باندې مهرباني وکړه انه بهم رؤوف رحیم. بشکل تعالی خپل بندگانو باندې نرمی کوونکا او مهرباني کوونکا ده. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. او په هغه درو کسانو باندې هم الله رب العزت مهرباني وکړه چې هغه جنگ نه څټه پوتې شوي حتی کې چې هغه باندې ځمکه تانګه شوله باوجود وسعت او خپل ځنونه په هغه باندې تانګ شول او هغه دا یقین وشولو چې الله نه الوا دي هغه د پاره د پناه ځای نشته. ثم تاب عليهم يتوب. بیا الله رب العزت په هغه باندې مهرباني وکړه چې هغه توبه وبسي. انه هو التواب الرحيم. بشکل الله تعالی توبه قبول کوونکی دی. کې ترجمه کوم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. बेशक अल्लाह ताला ने मेहरबानी की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिरीन और अंसार पर जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुश्किल घड़ी में इत्तिबा किया बाद इसके कि उनमें से एक फरीक के दिल फिर गए थे. फिर अल्लाह ताला ने उन पर मेहरबानी की. बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों पर नरमी करने वाला और रहम करने वाला है. वअला सलासति الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. और उन तीन बंदों पर भी अल्लाह ने मेहरबानी की जो कि ग़ज़वा तबूक में पीछे रह गए थे यहाँ तक कि ज़मीन उन पर तंग हो गई बावजूद वुसअत के और उनके ऊपर अपनी जानें भी तंग हो गईं और उन्हें यकीन हो गया कि अब अल्लाह के अलावा कोई जाए पनाह नहीं है. सो फिर अल्लाह ताला ने उन पर मेहरबानी की ताकि वो तौबा करें. बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है. तो तमो दा खबर कड़ी हुआ ग़ज़वा तबूक की जना खलक दसी उ च आगा जंग न पोती शिवी नो पागे की सो फरीक नो आगा दिया हुई बयान चटवायलो जना दसी उ च मुनाफिकीन आगो बनी सनी वकरली औ उज़ुरने पेश कलू न लोड़ू. जना साहबे किराम वर्की दसी उ च आगा बिल्कुल मुखलिस हो आगो दी सुस्ते वाजिना पोतिशवलू. بیا په هغه صحابه کرامو کې دوا فریق یو فریق هغه وکاسون ورکه هغه چې پیغمبر اسلام غزوه تبوک نه رسول شولو نو هغه خپل ځن رستنی په سی وتللو دی هغه واقعا مویلا او درې کاسون ورکه د سیو س هغه بلا څه عذر پوت شولو غزوه تبوک نه او دویام دا څه غستلو په سی جنونه نه وتللو نو هغه کسان چې کوم د درې صحابه کرامو د ایو نماوا مراره ابن ربیعه او د بل نماوا کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنهما او د بل نماوا هلال ابن امیہ رضی الله تعالی عنہ. نو دکی داسې وشولو چې دغه مراره ابن ربیعه ته هلال ابن امیہ رضی الله تعالی عنہ دا چې کوم دا لګ ضعیف العمر دا کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ دا نوجوان نو دی خپل څکوما واقعیا دا ډیر تفصیل سره بیان کړی دا په احادیثو کې مسلم او بخاری شریف کې احادیثو په کتابونو کې دی خپل واقعیا مفصلا بیان کړی دا چنانچه فضائل اعمال کې ای دی والا دا درو صحابه کرامو واقعیا تفصیلا ذکر شوی دا مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ په معارف القرآن کې او قاضی ثناء الله سے پانی پتی رحمت الله علیه په تفسیر مظهری کی دا واقعا د تفصیل سره لیکلی دا خو هغه خلاصات او ستا بیاناو. دا کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې داسې وشو چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم عام معمول دا و چې دوی کله چې ته جهاد ته تللی نو پیغمبر علیه السلام به جوی نه خیلو سمت بھی نه خیلو چې څو چیدا چنانچه لکه فرض کیا
اوس پیغمبر علیه السلام هنګو باندې حملې کولې اراده ده. نو پیغمبر علیه السلام به روان شو توت کاټي سیډ ته. لښکر ته به ویلو چې د خپله څو چونکې مدینه منافقین ورکیو په مخ. نو هغو څه کله پیغمبر علیه السلام د سمت اندازه ولګولی نو فورا به دښنه ته اطلاع وکړله الله در باندې دی راغلل. نو دې دپاره به پیغمبر علیه السلام سمت نه خیلو بلکې روان به شولو توت کاټي طرف ته او داسې د ښځې مخ په څټ په راتاو شولو لوړ بډلو هنګو طرف ته. خلکو به یهودیانو ته او منافقینو ته به دا امپریشن ورکړلو چې ګنې موږ خو داسې لوړل. نو بهرحال دغه غزوه حنین چې کوم د دې کې پیغمبر علیه السلام هېڅ قسم هغه ونه کړله بلکې مخکې نه یې اعلان وکړلو چې څو به تبوک ته تیاری کوئ. چنانچه د کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې او چې قدرت داسې شون دا چې په دې موقع کې زه مالي لحاظ سره او جسماني لحاظ سره ښه مستحکم نو ما اراده وکړله چې بس سم به خو لږ داسې سستي وارکې یہی چې دا اول ټایم و په زندګۍ کې چې دې ټایم کې مو سره 20 سپارلی وي یوې په ځای مو سره 20 سپارلی وي. چنانچه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام معمول مبارک دا و چې دوی به د جمعرات په ورځې سفر ته وتلو. نو یہی چې جمعرات ورځ وه پیغمبر علیه السلام چې بس مو به تیاری دپاره ودرېږه نن تیاري کوم ودرېږه سبعي ته کوم ودرېږه نن کوم ودرېږه ماسخوتان ته کوم همدا امروز او فردا کې رانه ټایم ووتلو چې پیغمبر علیه السلام د جمعرات په ورځې روان شولو خو زه پاتې شوم. فرمایي چې بیا مو ته زړه کې دا خبره راغله چې خیر د دوره خبره نه ده مو سره سپرلي چې کومه ده هغه تیزه ده څو سبو ته به ورپسې وځم خیر ده نن به تیاري وکړه سبعي ته وځو. چې سبعي ته شولو بیا سستی ربانې غالبه شوله ودرېږه بل سبعي ته ودرېږه بل سبعي ته یہی چې دې کې پیغمبر علیه السلام تبوک ته ورسېدل. یہی چې په دروغې لارې کې پیغمبر علیه السلام ته څه سوچ ته نه یې میلغله خو چې کله تبوک ته ورسېدلو پیغمبر علیه السلام هغه ځای کې د مو تپوس وکړلو چې کعب ابن مالک ته نشي لیدای. چې د بنو سلمه یو کاس و هغه ورته ویلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ښایسته ښایسته جامو او د هغه په فکرونو کې مدینې کې پاتې شولو د جهاد ته رانغلل. یې چې حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمیلو چې نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په کعب ابن مالک کې مو خیر نه علاوه بل شی نه ده لیدله هغه ښه سړی ده. یې چې پیغمبر علیه السلام چې کوم دا که نه هغه خاموش شولو څه یې نه وفرمیل. بهرحال یې چې وخت تېرېدلو نو پیغمبر علیه السلام دغه دا څه د واپسې خبرونه یې راغللو چې پیغمبر علیه السلام واپس را روان ده او د پیغمبر علیه السلام معمول مبارک دا و چې کله به راتلو نو عموما به پیغمبر علیه السلام د چاشت په ټایم کې مدینې ته رانوتو او بیا به جماعته کې دوه رکعته نافل به وکړو بیا به لږ سوت کېنستلو جماعته کې د خلکو ول نه ول به معلوم کو بیا به نو وتلو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته بیا به هغه نه بعد خپل بیبیانو کره پیغمبر علیه السلام نه وتلو معمولي دا شان. نو فرمایي چې زه چې کله پیغمبر علیه السلام راغللو جماعته کې تشریف کېږدولو زه ویرغلم نو مو نه مخکې د منافقین تقریبا داسې اتیا کسان وو دا ورته کتور کې ویلوړو بس یو ورچي باندې ورته کوي یا رسول زما کور کې ډېره سخته بیماري وه زه دې وجې نه رانغللم او چا ورته یوه بنا چا بله بنا خو پیغمبر علیه السلام به ټولو ته ښه کولو اجازات یې ورته ورکولو چونکې پیغمبر علیه السلام خوش اخلاقه ډېر و نو هر سړي ته به دوا کوله او د هغه عذر به قبلولو چې څه خیر ده خیر کوي چوه بس ته سلامات وي خیر ده نه لوړې خیر ده هېڅ خبره نه. یہی چې دا نه منا کېدو چې ټول ختم شو هغه نه بعد زه درته ویرغلم چې زه ویرغلم یہی چې پیغمبر علیه السلام مو ته داسې وخوندېدلو لکه یو سړی په خفګان کې او په ناراضګۍ کې تو ته خوندي آنه منا اندوز کې مو ته وخوندېدل او ځینې روایتونو کې راځي چې پیغمبر علیه السلام مو نه مخ وړول. بهرحال فرمایي چې زه پیغمبر علیه السلام ته مخامخ ورکېناستل نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیلو چې وکړه ته جهاد ته ولې نه لوړلې تو سره خو تو نوي سپرلي اخیستې نه وه. یې چې ما ورته ویلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه په زندګۍ کې دینه خوشحال سا راچېته نه و لکه دا پرې زه خوشحاله او مالدوره یم دوره مالدوره زه مخکې چېته نه وم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که زه د تو په ځای زه یوه داسې بدشو ته اوس مخامخ ناست وای که نه نو مو ته دوره طریقې راځي زه دوره چرب زبان یم دوره ژبې کې تکړه یم که نه هغه بدشو ته مو رښتیا اوس شل بانې جوړې کړي وای
خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم موته پاتې د الله رب العزت په توته دی مو سچای بیني لہذا مو ځون سره دا عهد کړه دا چې توته به صفو صفو او سپینه خبره کوم او هغه سپینه خبره دا ده چې یو جو زرمانه نه به مور و نه رنځور و نه غریب و نه سره د پیسو کمایو هیڅ نه خو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بس سستی نه شوی دا نه یې لوړ بس ډیر سخت خمونه او ډیر لوی غلطی نه شوی دا چې پیغمبر اسلام و فرمایلو چې دا سړی د خبره صحیح کوي رښتیا وایي هغه نه باندې موته و فرمایلو چې ته به داسې چال وکړي چې انتظار وکړي چې الله رب العزت د تو متعلق څه قسم حکم را نازل کړي بهرحال یہی چې سره ووتله یہی چې ډېر سخت خیمون و لیارې کې چې کوم دا یو دوه کسان ملګري مو سره ملو شو چې ما ته ویل چې یاره څه غلطي ده وکړله بنده ورته هیلې به ده واچو بنا به ده ورته کړي وه دا ټولو منافقینو ځان خلاص نه کړو یہی چې د هغو مشورې سره مو کې لږ داسې تذبذب راغللو چې یاره ستون شه چې بیا مو زړه کې سوچ وکړو چې نه یوه ګناه ده کړې ده د دویمه ما کړه چنانچه فرمایي چې زه بس روان شولم کور ته روان شولم چې لیارې کې مو چونه تاسو وکړلو چې مو ورته ویل چې یاره د کوم پوزیشن مو دا نه منه بل چا سره د چا سره شوي دي نو هغه ورته ویلو چې بالکل دوه کسان نور دي یو مراره ابن ربیعه ده یو هلال ابن امیه ده او د مراره ابن ربیعه چې کوم ده د دې متعلق دا خبره ده چې دی دوه ځکه نه لوړو چې دی یو بوغ نو هغه بوغ چې کوم ده بالکل چې کوم ټایم کې تبوک ته خلک وتلو نه دي بوغ بالکل بس پخېدلې ته راغلاو د خجورو بوغ یو نو خجوري پخېدي دې کې دا سوچ کړه دا ټول عمر یوې غزوې نه پوتې نه شو خو کدي غزوې کې زه پوتې شو او دغه خجورو فکر وکم نو د تاون نه به باد شو نو دوی دی واجنه پوتې شول او د بل کوم د هلال ابن امیه رضی الله تعالی دي دا هغه دغه موقع کې دې کوم رشتہ دارون عزیزون هغه عموما ډېر لري لري پتی کېدل څوک یو ځای کې څوک بل ځای کې قدرت د شون د چی سلسله کې د اټول رجام شي وځي تا نو دې سره کې دا ویلو چې راز اټول غزو ته لوړم کدی غزوی ته لوړ نشم د خپل عزیزانو رشتہ دارونو سره یو څوري چې تیرې کانځه کې دا خلک به بیا سي نو بیا والله ولم کلم ملکوت کیږي نو شهیدی واجنه دعا پوتې شو خیر د کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دغه ایمو کوم نور dva ملګریو دا خلک ضعیف د یو خسترګو نظیرا کمزور او زه چونکه ځوان مو نو زه په بازار کې اگر چې دغه هیڅ کور کې کینستلو بس ژړو فریادونه بس اندای کول او زه تکړاو نوجوان مو زه په بازار کې اگر چې مسجد نبی ته بل مسجد تاتلن نو فرمایي چې مسجد نبی ته بس زه لوړاله چې موبایل مونږ کولو نو مو په پیغمبر علیه السلام ته د سترګې غړولې چې کسي موته د سترګې غړایي کنه کوئی چې مو به سترګې وته غړولې بیا په پیغمبر علیه السلام موته سترګې نه غړولې ورته بیا مو نه مخ را دی لیکای چې په منځل لګیا شولای بیا به موته پیغمبر علیه السلام سترګې غړولې نو مو دا پوینټ نوٹ کړو چې یاره داسې سچويشن نو بهرحال فرمایي چې پیغمبر علیه السلام اټول صحابه کرامو ته دا اعلان وکړلو چې دغه درو کسانو سره باندې چوب غاګيږي نه به سلام کلام سره کوي نه به خبرې اترې سره کوي نه جامع مجلس مکمل سوشل بایکاټ ته دی دغه مقاطعه وی دغه سره نو فرمایي چې ډېر زه تانګ شولم یی چې واورې چې اندی تنګون کې اندی هغه کې ډیپریشن کې یی چې مو یو ترس وایو او ډېر خمل ګرم او حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ یی چې دا په خپل بوخ کې لګیاو کرندې مرندې کې مصروف وي چې زه په د دیواله ورته وروختل ورتروپ وکړل ورنو وته چې مو ورته ویل چې ای قتاده ویل ته علم نشته چې زه الله دی رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت کوم او زه یو سچا مسلمان یم اجازه قتاده رضی الله عنه مت جواب ورنه چې مو بیا وته ویل چې بیا یا جواب ورنه بیا چې درې څلور وری مې دا خبره وته وکړه چې دې خلی دوره ورته ویل چې الله دی رسول صلی الله علیه وسلم خپي زنه پیګ یی چې بار څه په شاړو شول ډېر زیات خپاش ول څوک سي قتاده غني سلایان موتا ځوابانه راکې یی چې زه واپس ډېر په پریشانی عالم کې وروته دوباره په دیواله راوخته تر په وکړل بس روغلم کور ته یی چې کور ته روغلم په دې حالاتو کې کوم دا کنه تقریبا 40 دن تیر شولې
او د مو دغه حالات شو لکه د قرآن مجید کې الله رب العزت د بیان کړی د اوس مو ویلو چې حتی اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم دا اوس مو ویل چې دا وای باندې د ځمکه د سره تانګ شو باوجود د وسعت او د خپل ځنونه ور باندې را تانګ شو نو یې چې بالکل انده کیفیت موجود تاسو دغه تانګ شو وای چې ټول نه زوب غام را سره داو چې په دې حالات کې تم مرشي نو ته خو پیغمبر اسلام جنازه ونه او کبیا خدا نه خاصه پیغمبر علیه السلام مرشو هغه په ټول عمر انداسه ذلیل کړه یې چې اندي سوچو بیچار کې ډیر زوت پریشانه په عالم کې واوري چې بازار کې سار و یې چې شام نه یو نبتی کاس رغلو یې چې هغه تللی والو تو ته چوکشتو چې د کعب ابن مالک پاته موټر وکې یې چې زړه سره روانو چې خلکو یې مو طرف ته اشاره وکړه چې کعب ابن مالک هغه دا یې چې دا سړی روغلو او موته د غسان دی بدشو یو خط روکړلو چې هغه پر ریشمی رومال باندې لیکلو دسماله باندې لیکلو یې چې هغه خط کې دا لیکلی و چې اے کعب موته پاتې لګېدلی ده چې د تو نبی تو سره بې وفایي کړې ده او ته یې ځان نه لرې کړی او تو باندې د ځمکه ډېره راټانګه کړې ده داسې چال وکړه چې ته دوره د دغه راویې لایق نه یې موته روشه مو تو مدد دپاره تیار یې چې مو چې دا ولیدل مو ته ژړو روغلله ته دې پوزیشن ته روغلې چې نن کفرو نه د تو متعلق تامه او للچ لري چې که دا روشي کافر شي یې چې خیر مو هغه خط راوخیستل او داسې لږ غنې چې تلله نو یو تنور یو کاس لګولو یې چې هغه تناره ته مو دا خط ور وچولو یې چې بس ډېر د پریشانۍ په عالم کې کور ته راغلل اوس کور کې ناست یم یې چې دغه د یو کاس ته خزیمه ابن ثابت رضی الله تعالی نمای ده یې چې دا پیغمبر علیه السلام مو ته راوستولو یې چې مو ته یې ویلو چې داسې چال به وکړي څه ښځې نه به علیحدګي اختیار کړي ښځې نه به بېله شي یې چې مو ته ویلو چې تعلق ویر کوه که څه وکړه یې چې هغه ویلو چې نه تعلق ما ویر کوه خو نږدې ما ویر سره یې چې اندا حکم هلال ابن امیه ته مراره ابن ربیعه ته ملو شو نو دا هلال ابن امیه رضی الله تعالی عنہ کومه کور ولاوا دی هغه خوله بنت عاصم نمایه دا ویرغله پیغمبر علیه السلام ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم امام مړه خو ضعیفه ده او سترګونه کمزوره ده یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کا زدو بیل پرېږدم نو د دې خدمت چوک نشته که اجازه وي زه به خدمت کوم چې پیغمبر علیه السلام مو ته فرمایلو چې ټیک ته خدمت کوي چې فنونه نشته ویر نشي چې مو ته ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دوره پریشان ده هغه دوره جړو خسته ده چې هغه ورې جنابه هغه سره جړو درېدلی نه ده هغه دغه تر شیمو طرف ته سره فکر نشته نو بهرحال دا کعب ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې مو ته چو ویلو چې هلال ابن امیه رضی الله عنه ته اجازات ملو شو چې خځه ځون سره ستای شي تا پیغمبر علیه السلام ته خځه ورسته وته تو ته اجازه راو چې مو ته ویل نه هغه خو بوډا دا خو ضعیف العمر ده زه خو ځوان یم مو ته د خدمت څه ضرورت چنانچه اجازه لوړل مو خپل خځې ته ویل چې ته داسې چال وکړه چې ته یې پلو کور ته لاړه شه چې څو پرې پیغمبر علیه السلام حکم نوي راغلی بهرحال فرمایي چې دا 40 دن بعد موږ ته دا حکم راغللو یې چې دې کې لاس ورځې نوره تېرې شوه چې نوره تېرې شولې نو فرمایي چې 50 دن څه پوره شوې نو د 50مې ورځې د شپې د تهجد ټایم و څه ایمو متعلق دا آیتونه را نازل شول چې کني د دغو درو کسانو توبه الله رب العزت قبول کړله نو فرمایي چې د تهجد په ټایم کې حضرت ام سلمہ رضی الله عنها پیغمبر اسلام ته دا و فرمایلو چې که اجازات وي چې زه دغو ته دا خوشخبري ور وستم نو پیغمبر اسلام ته فرمایلو چې نه اوس شپه ده اوس به ټول مخلوق راوځي مطلب دا شاید چې هاي هوی به ولګېږي پرېږدي دا سبعي راسي نو فرمایي چې زه کور په چات منې پوسه پروت وم یې چې ډېر پریشانه و ډېر زیات خفه و یې چې بس د سبعي المونځ مو وکړلو نو یې چې یو غار ده هغه ته جبل سیله نه یی یې چې جبل سیله باندې مو اواز واورېدلو چې یو سړي تیز تللی وویلو چې کعب ابن مالک او هلال ابن امیه او مراره ابن ربیعه ته دا خوشخبري وي چې د هغوی توبه خدای په قبوله کړه نو فرمایي چې بس یا خدا خبره وه چې دا مخلوق چې کوم د راخلاصه مو ته مبارکۍ ته یې چې بس زه کور نه راووتلم او مسجد نبي طرف ته روان شو بس لیارې کې دغه د مبارکیو یوه تان ته وتړلی شوه نو یې زه چې کوم د پیغمبر علیه السلام ته ویرغلم
نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم یې زموته غیږه روکړله او خوشخبری راته روکړله او موته دا وفرمیلي چې نن د تو په زندګۍ کې چې څومره شپې ورځې تېرې شوي دي ټولو نه مبارکه او د خوشحالۍ والا او برکات والا ورځ تو دپاره نن ده. زما ورته ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه توبه ایتو طرف نه اعلان ده که الله رب العزت طرف نه دا اعلان ده؟ زما ورته ویل چې نه دا د الله رب العزت طرف نه. نو زه ډېر خوشحال شوم. زما ورته ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مو باندې دا امتحان د مو د دولت واجب راغلل چې مو سره پیسې نن د ټول دولت زه تو ته وقف کوم مو هر څه تو دي چوته یې ورکوي چو باندې صدقه کوي بس مو دا نه ده پکو. پیغمبر اسلام فرمایلی نه ټول نه. زما ورته ویل چې یا رسول الله خان نیم نه نیمانه. زما ورته ویل چې دریم ایسا دریم ایسا صحیح. نو مطلب دا شاید یی څه ادمو چې کوم نور ملګریو دا یو چې کوم دا ویلو چې دا بوغ مو وقف ته دی لوسه کوم دا کنه مو باندې دا هغه غلی ده او ابل اعلان وکړلو چې زب خپل رشتہ دارانو سره بیا نه ملاويږي دا رشتہ دارانو ویلوسا مو باندې دا تکلیف راغلل. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم او ته فرمایلی چې نه د سما کې بهرحال لکه دغه توبه بیا دی هغه درو کسونو قبول شوله. الله رب العزت بیا په دا وای باندې دغه حکومت پابندي ودا او چاته شوله. نو فرمایي چې صحابه کرام زړه اجمعین مو سره هغه راویات کوم دا کنه بالکل مغاشه شوله لکه څنګه زړاونه دي. علماء کرام دا هغه بسلی دي چې ګوره دی اټولي واقعي نه یو خدای او تعالی خبره سو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم بس سفر د جمعرات پورې ځکاو. نو کچېری سړی لپاره ممکن وي نو سړی ته پکور ده چې جمعرات پورې دي سفر کوي. امدان منا دی امیر دی پاره دا خبره جایزه ده چې هغه خپل رعایت یو سړی کچېری په یو ناجایز کور باندې وکشي نو رعایت دا حکم ورکوای شي چې دې سره بایکاټ وکړي د مقاطعي حکم ورکوای شي. او دریمه خبره د صحابه کرام زړه اجمعین د اتباع دومره لوی ګوره هغه کې جذبه وا چې باوجود دي چې دغه ملګری او چې رشتہ دارون او چې تر زمون کو چې پیغمبر علی السلام ورته فرمایلو چې دغه سره بنغاږي. حالانکه پیغمبر اسلام با موکی کې وانه هغه نه باوجود پټ دا ګوره بوخته ورغله دا چې یی چوک نو خدای نه علاوه چونه لیدو. نو ایمونن زمانه هغه وای هغه ویل چې یره حکومت کسي چوک نه هغه پیغمبر اسلام سره کوم کاول کړو. نو الله رب العزت مونږ ته په دغه خبر باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر والعاقبۃ للمتقین وصلی الله علی سیدنا محمد وعلى آله وسلم.